که یهودیان د تورات فیصله نه مني نو الله وی کافر دی، ظالم دی، فاسق دی. د قرآن درس د قرآن ترجمه په پښتو او په اردو دواړو کې دا سورت مائده 48 نمبر آیات نوالی تر 50 نمبر آیات پورې ویډیو اخر پورې ګوره، بیا به هم سمجھ کې راځي. او دا لایک کړئ، شیر کړئ او مسنجر کې یو 150 کسانو ته شیر کا د الله د رضا لپاره. اوس شیر کا، اوس لایک کا، بیا به دیر شي. کومنټ کې څه مشوره مونږ ته راکړئ. ویډیو اخر پورې ګوره او اخر پورې دا به مخې ته درس شروع کیږي. عیسایان د انجیل موافق فیصله نه مني، الله وی کافر دی، ظالم دی، فاسق دی. او کنن یو مسلمان د قرآن حکم نه مني نو الله وی کافر دی، ظالم دی، فاسق دی. زمونږ په هر یو ویډیو هر یو درس کې ګوره مونږ مخې ته تاسو ته ورکړي برنې واتساپ دا د مفتی سید شاہ صاحب مولانا مفتی سید شاہ صاحب نمبر دی. کراچی لانڈی توحید آباد کالونی نواز شریف اسکیم کے سامنے عثمانیہ مسجد کراچی پاکستان. او کته زمونږ واتساپ نمبر دی د پاره دې خبرې که چېرې تاسو مونږ نه په دې کې څه غلطیانې شوي نه غلطیانو باره کې مونږ ته ویلی شئ، ووایئ چې بھئی دا خبره پکې غلطه ده یا دا داسې ده. بره پکې د مولانا مفتی سید شاہ صاحب نمبر دی. د علماو سره خپل امداد وکړئ، مال جان وخت زمونږ په علماو لګي. ګوره علما د الله پاک پسند خلق دی. په دنیا کې د ټول نه محبوب او نزدیک خلق څوک دی؟ علما. چې د علماو سره د محبت انشاءالله ستا په مال ستا په جان کې به برکت انشاءالله تعالی. او چې زمونږ د علماو نه لرې یو نو بیا به زمونږ هرې معاملې خرابې. ګوره چې د چا سره کښېنې هغسې به یې نو انشاءالله علماو باندې موږ خپل مال خپل جان خرچه کړو. د علماو نه د مسلو تپوس کولی شئ. بره د واتساپ د مولانا مفتی سید شاه صاحب دی، کته واتساپ زمونږ دی. صحیح دی که نه؟ انشاءالله ویډیو اخره پورې ګورئ، مخې ته به اوس ویډیو شروع کېږي. خو دا زه یو څو ټیګه ورکوم خلکو ته چې به یې خلکو ته دا پته ولګي چې نمبر پکې هم شته دی او چې دا شیر کړي. څوک شیر کوي نه؟ د ډولکو د ګډېدو ویډیو په مخه شیر کوي. زر شیطان ورته ویلی شیر یې کړه چې بل پورې وخاندي، هله هله شیر یې کړه، لایک یې کړه، لایک یې کړه. زبردست ګډېده دې وکړه، زبردست زبردسته ګانه ده. لایک مطلب دا تصدیق کړو چې دا کار ښه دی. ګوره د خدای د رضا دپاره دا شیر کړه، اوس یې لایک کړه، اوس یې شیر کړه. د یو شلو کسانو ته شیر کړه په مسنجر باندې. څومره خلک دا قرآن اوري انشاءالله تا ته به اجر میلاویږي. لفظي ترجمه ده، څه غلطي پکې موږ ته ویلی شئ. دغه واتساپ نمبر دی، برم دی، کتم دی. اوس ویډیو تر اخره پورې ګورئ انشاءالله. دا یو څو ټیګه ورکوم بیا به قرآن درس شروع کړي. دا اشاره هم علماو لیکلې ده چې کله د قرآن نظام نه، د قرآن رواج نه، د قرآن نفاذ نه او د هغې موافق فیصلې نه نو بیا په دغه معاشره کې کفر هم زیات وي، ظلم زیاتې هم زیات وي او فسق ناروا هم زیات وي. اوس په دې درس کې نن په دې درس کې مولانا مفتی سید شاه صاحب داسې یو څو خبرې کړي دي چې هغه موږ تاسو ټولو کې دي او هر سړی دې ځان ته سوچي چې دا په موږ کې دی او که نه. موږ یې د سره ګناه نه ګڼو. دا ویډیو تر اخره پورې واورئ، ویې ګورئ او بیا ځان ته هم خیال وکړئ چې موږ تر کومې پورې دین کې یو. آیا په موږ کې کم اعمال د دین دی او کم د بې دینۍ دي؟ کمې خبرې دي چې هغې باندې الله موږ نه خفه کېږي او موږ هغه اړو ګناه نه ګڼو؟ نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او په منځ کې او په اخره کې داسې یو دوه خبرې کړي دي چې هغه تاسو اورېدل که نه انشاءالله ستاسو به ایمان زیات شي، ستاسو به د دین سره محبت سیوا شي، ستاسو به منځونه، ستاسو قرآن، ستاسو ذکر، ستاسو حج، ستاسو عمره، دا به هر څه دهان او صرف د الله د رضا دپاره شي. دکاوه به ختم شي انشاءالله. دا شر شدت د آپس کې جنګونه پریشانیانې دا به ختم شي. زمونږ د قرآن درس تاله خوب نه راځي، دا ځان ته ولګوه انشاءالله خوب بدل راشي. تا کې بیماری ده، ستاسو په کور کې بیماری ده، دا ولګوه، د الله په حکم سره بیمارانې به ختم شي. کور کې د برکت نشته، برکت به راشي. ماشوم ته ولې د ګډېدو ویډیو لګای؟ د ډانس ویډیو ته ولې لګای؟ هغه په ډانس په ګډېدو څه پوهېږي؟ خو تا والا دا شیطانی حرکت شیطانی شی ورته ولګوه بیا به دی چې لوی شي دغه شیطانانې به کوي. ته د زمونږ د درس دا ویډیو ولګوه، دا د قرآن دا ویډیو ولګوه انشاءالله. کور کې به د برکت هم راشي او د بچي نه به دا شیطانی حرکت لرې شي او دین به پکې راشي. اوس ویډیو اخره پورې ګوره، یو ټیک بل ورکوم نو بس صحیح ده. اخره پورې اوس دا به درس شروع شي مخې ته. یهودیان دي که عیسایان دي که کافر دي که مسلمانان دي، هر چا لره لکل جعلنا منکم، هر چا لرا ګرځولې دې ما د تاسو نه دا کتاب قرآن شرعتا لار ومنهاجا واضحه طریقه.
بس 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 د دې ځای نه اوس درس شروع شو. اوس قرآن ته ګوره انشاءالله. قرآن به عمر پکې ښي او کته به د ترجمه هم لیکلي په پښتو کې به هم وایي انشاءالله. اخره پورې ګوره او شعر یې کوي. خو شعر ویې نه شي، شعر کوی نه، شیطان نه پرېږدي شعر کېدو ته. اوس ترجمه مخې ته ګوره. سبسکرایب یې کا، سبسکرایب یې کا، فالو کا، فالو کا ته چې دا ویډیو چې زه نورې ویډیوګانې اچوم هغه به تا ته راځي. یهودیانو ته الله بیان وکړو چې تاسو د تورات موافق خپلې فیصلې کوئ. عیسایانو ته بیان شو چې تاسو د خپل کتاب انجیل موافق فیصلې کوئ. تورات او انجیل، زبور، قرآن دا ټول آسمانی کتابونه الله د رمضان میاشت کې را لېږل دي. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. که یهودیان د تورات فیصله نه مني نو الله وی کافر دی، ظالم دی، فاسق دی. عیسایان د انجیل موافق فیصله نه مني، الله وی کافر دی، ظالم دی، فاسق دی. او کنن یو مسلمان د قرآن حکم نه مني نو الله وی کافر دی، ظالم دی، فاسق دی. دا اشاره هم علماء لیکلی دا چې کله د قرآن نظام نه، د قرآن رواج نه، د قرآن نفاذ نه او داغي موافق فیصله نه، نو بیا په دغه معاشره کې کفر هم زیات وي، ظلم زیاته هم زیات وي او فسق ناروا هم زیات وي. وانزلنا الیک الکتاب بالحق. ما راولېږه تا ته پیغمبره کتاب بالحق دې دپاره چې حق څرګند شي، لاظهار الحق. وانزلنا الیک الکتاب، ما راولېږه تا ته پیغمبره قرآن بالحق په پوره بیان، بالحق چې حق څرګند شي. خلق روا او ناروا وپېژني، حلال او حرام وپېژني او فرق وکړي او په عمل. وانزلنا الیک الکتاب بالحق، ما راولېږه تا ته قرآن کتاب چې حق څرګند شي، مصدقا لما بین یدیه من الکتاب، رښتینی کون کې دې موافق ته د هغې چې مخکې د دین او نور کتابونه آسمانی. من الکتاب، من بیانیه ده، الف لام د پاره د جنس ته مراد دې نه کتاب نه ده، ټول کتابونه دي. دا قرآن موافق دے، تصدیق کون کی دے، رشتینی کون کی دے، لما بین یدیه حغی لرا چی مخی دا دینو من الکتاب نور کتابنا. دا قرآن دے هغه مسئلہ بیانی چی تورات بیان کرده، زبور بیان کرده، انجیل بیان کرده، دے دا غین خلاف خبر نکی. مصدقا موافق دے، مصدقا رشتینی کون کے دے، لما بین یدیہ من الکتاب مخینی کتابون لرا، ومہیمنا علیہ او اچھتے پاغی باندے. دا قرآن پٹول کتابون اچھت کتاب دے، تورات دے کا زبور دے کا انجیل دے، ومہیمنا علیہ اچھتے پاغی، ومہیمنا علیہ اے رقیبا لسائر الکتب السماویہ. سمره چې آسمانی کتابونه راغلي دي دا د ټولو کتابونو نگهبان دی، نگران دی. ومهیمنا علیه څوکیدار دی پاغه. تورات، زبور، انجیل کنن یو سړی پاغه ګوته کړي چې دا خبره نه منم، قرآن دا غي څوکیداری کوي، پورا بیان کوي. ومهیمنا علیه امین دے داغی، ساتنه کون کے دے داغی، اچت دے پاغی. فحکم بینهم نفیصلو کا پمینز ددی اہل کتابو، بما انزل اللہ پہغی چی اللہ را لے گل دے.
دا قرآن مصدق دے، دا قرآن مہیمن دے، دی سره فیصله وکا. فاحکم بینهم فیصله وکا پمینز دی بما انزل الله پا کتاب دا اللہ. ولا تتبع اهواءهم او مزا خواہشاتو دا دی پسی، خیالاتو دا دی پسی، عما جاءک من الحق. عما اے عادلا معارضا او مزا خواہشاتو خیالاتو د دې پسې عما وابدړی عما د هغنا جاءکا چراغل دیتا تا من الحق پورا بیان. الله وی ما چې کوم بیان را لګل دی دې پسې روان شه، د دې خلق خواہشاتو پسې مزا. ولا تتبع اهواهم مزا خیالاتو د دې پسې عما د هغنا چراغل دیتا تا پورا بیان. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل هر چالرا یهودیان دی کا عیسایان دی کا کافر دی کا مسلمانان دی ہر چالرا. لكل جعلنا منكم ہر چالرا گرزول دے ما دتا سنا دا کتاب قرآن شرعتا لار ومنهاجا واضح طریقہ. مخکنی ټول کتابونه منسوخ شوی دي، تورات، زبور، انجیل، صحائف آسمانی ټول منسوخ شوی دي، اوس دا یو کتاب دی قرآن. لكل جعلنا منكم القرآن شرعة ومنهاجا گرزول می دے تاسو ټول لرا قرآن لار او طریقہ. شرعتا واضح لار شارع عام شریعت، او منهاجا طریقہ واضح لار، دواړه یو معنی کی دي. شرعتا لار، منهاجا طریقہ. شرعتا واضح لار او منهاجا هم واضح لار، د دواړو معنی یو ده. لږ پکې بعض علما فرق کوي چې شرعتا فروع او منهاجا اصول او طریقه. دین د ټولې دنیا د پاره یو دی، لا اله الا الله ټولو د پاره یو ده، اصول یو دي، امتونه بیل بیل دي. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا هر چال را گرزول دے ما تاسو کی دا قرآن لار او واضح لار او طریقہ. ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة کچر دا غوختی اللہ نو گرزولی بوئی تاسو ټولګه یک یو. که اللہ غوختی نو ټول به مسلمانان ټولو به روزه نسل، لیکن دې کې امتحان دی. ولو شاء الله کچر دا غوختی اللہ لجعلکم نو پیدا کړي به وای تاسو امتا واحده امت یو، ټول به یو دین باندې ولاړ وای. ولکن لیبلوکم لیکن امتحان کوي استاسو، آزمائش کوي استاسو، فیما آتاکم په هغې حکمونو کې چې درکړي دي تاسو لره. تا ته سمه او بده دواړه لار مخامخ کړي دي، خوښه دې خپله ده، خکه یو که بد، روا که یو که ناروا، حلال خوري او که حرام، امتحان ستا ده. ولکن لیبلوکم لیکن امتحان که استاسو په هغه کې چې درکړي دي تاسو لره. فاستبقوا الخیرات نو رامنډه کوئ د کار د دین دپاره. فاستبقوا الخیرات نو رامنډه کوئ قرآن ته. فاستبقوا الخيرات نورا منډکای دین تا. الى الله مرجعكم جميعا په طرف د الله واپس کېدل استاسو د ټولو. فینبئکم نو خبر بکی تاسو بما په هغې کنتم چې وای تاسو فیه په هغې کې تختلفون اختلاف کوونکي. وان احکم بینهم او فیصله کوه په منځ د دې بما انزل الله په قرآن سره. ولا تتبع او مزا اهواءهم خیالاتو خواہشاتو د دې پسې.
واحذرهم ځان تینا ساتا الله یفتنوکا چې ګن کې دیوان چي فتنه کې دیوان چي ام بعض ما انزل الله الیک د بعض د هغه نه چې الله را لګلی دي تا ته پیغمبره د دې خواهشاتو په سیلاړ نشي ځان تینا ساتا فتنه کې دیوان چي ګن کې دی اختنه کې عم بعض ما انزل الله الیک بعض د هغه نه چې الله را لګلی دي تا ته فإن تولوا کدی مخواړی فعلم نبوهشا انما يريد الله یقینا غواړي الله ان يصيبهم چرا ولی دیتا عذاب سزا دنیا کې ببعض ذنوبهم په سبب د بعضی ګناهونو د دي د بعضی ګناهونو سزا دی له الله دنیا کې هم ورکړي وان كثيرا من الناس لفاسقون یقینا زیاد د خلقنا ما تون کې دی حکم د الله لرا اف حکم الجاهلیت يبغون آیا فیصله د پخوانو واړی دی فیصله به د قرآن چلیږي آیا دی د جاهلیت د پخواني زمانه فیصله غواړي ومن احسن من الله حکما او سوق دې زیات خایسته د الله نه فیصله کوونکې حکم کوونکې لقوم اي عند قوم يوقنون حق قوم لرا چې یقین کوونکې دو قومونو بنو نذیر او بنو قریظه دی بچ کله ځان کې جنگ کو یو غروا بلا لګلان دی د دې خوخه داوا که زمنګ نه چا مړ یو کو نو یو سلیخ سیره کجوري برا کوي او کومنګ چا نه مړ یو کو نو صرف او یا سیره برا کوي نبی علی السلام څنګه چلاړل دا خبر یو کړه نبی علی السلام ول دا خو زیاته دي ناروا دي نو دی ډیر خفقان ظاهر کړ اف حکم الجاهلیت یبغون دی د پخوانه زمانه خبري غواړي اوس خو به د قران فیصله چلیږي ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون دی به قصاص کی قصاص ناغس دیت په ورکو ځان به اخلاص کو مالدار سړی مخ به تور کو یا به یغنا اغله به لګي دوری سزا ورکړه شل دیرش هغه به پریخو او چې غریب سړی براغ نو هغه به سنگسار کو دا بدی جاهلیت فیصله کوي اف حکم الجاهلیت یبغون ایدی فیصله د پخوانه زمانه لټي ومن احسن من الله حکما او سوق دې زیات خایسته د الله نه فیصله کوونکې لقوم یوقنون هغه چاله را چې یقین کوونکې لائک کرو شیئر کرو اللہ کی رضا کے لیے ہمارے زمانگ دا ہر ویڈیو د قرآن درس د قرآن ترجمه پښتو اردو دواړو کې په دې کې څه قسم د ګډېدو یا غانې نشته دی د الله د رضا لپاره لایک کړئ او شیر کړئ په لایک کېدو په شیر کېدو به الله پاک تاسو ته جنت راکړي څومره خلک دا د دین ویډیوګانې د قرآن ویډیوګانې ګوري تاسو ته په اجر ملوي خپل ماشومان کلاروي زمونږ ویډیو وته ولګئ په کور کې د برکت نه زمونږ د ویډیو وته ولګا سیده او دا لایک وکړئ شیر کړئ مسنجر کې او شلو کسانو ته شیر کا تاسو فیسبوک کې ګروپونو ته شیر کړئ فیسبوک کې تاسو واتساپ کې یو شلو کسانو ته شیر کا د الله د رضا لپاره زمونږ د قرآن زمونږ د یوټیوب او د فیسبوک د دواړو لینک یعنی نوم یو دی قرآنی معلومات @ډیریټو لیکئ او قرآنی معلومات یعنی کیوں بغټو لیکئ قرآنی معلومات او شین کلر قرآن دی پسې ده که نه الله هم خوشحاله که الله هم خوشحاله